جمعې ورځ دی. نن زید ابن علي د مولا امام سجاد علیه السلام فرزند دی، د هغه شهادت ورځ دی. یو عظیم کس دی د تاریخ کې، چې هغه حوالې سره غواړم څو خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم. د مولا حسین علیه السلام شهادت نه وروسته چې 61 هجري وه، دغه شهادت څه فایده وه؟ یوه فایده یې دا وه چې د مولا حسین دغه عظیم شهادت نه وروسته اثار یې څرګند شو، اثرونه یې څرګند شو. هغه نه یو ده چې مختلفو ځایو کې انقلابونه شروع شو د ظالمانو خلاف. تا نن ورځې پورې دغه وینه چې ګرمه شوله د خلکو د مؤمنانو د حسین وجنه ده. ځکه یې چې ان لقتل الحسین یا ان فی قتل الحسین یا لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لن تبرد ابدا. د حسین شهادت مؤمنانو وینه داسې ګرمه کړې چې د هیڅ کله سړوالی نه غواړي، یعنې نه بشي سړه د وینه، ګرمه وینه ده. 61 هجري حسین شهید شولو، 62 هجري یو انقلاب مدینه کې راغو، عبدالله ابن حنظله. اگر چې د انقلاب ساته نه ورسېدو، خو یوه لیاره خلاصه شوله د ظالم خلاف. ځکه لکه یو عارف نمیږي، یو شاعر دی، هغه یی پاکستان اکیډمي مشر تیر شوی دی، حسین تم رہی رہی تمہارا گر نہیں رہا لیکن تمہاری بد بعد یزید کا ڈر نہیں رہا. تا نشو پاتې خلخانه دا نشو، خو یو کار د وکړلو چې مو زړونه د یزید ډار ته وبسل. مخکې مو ویللې طاقت مو کې نه و، خبرې به مو نشوې کوی، هر سړی به ډرېدو. دا طاقت تا مو کې واچولې، تا شهادت مو کې واچولو چې مو وینه د ګرمه وسطله، مو کې د قیام، د حریک، د انقلاب اثر. د عبدالله ابن حنظله مغونه یو کس و چې هغه وخت یې هر راوتیایي په سوونو جلکیو سره ګناهانې وشولې، غیر مشروع بچي دنیا ته راغلل، مسجد نبوي کې وسان وتړل. روایات اهل سنت په خپلې چا چې اهل مدینه وډر کړل، هغوی نه خدای لعنت وي، نه یزید نه صرف داسې مدینې نه ولا وډر که بلکې قتل عام یې وکړو. لذا پکار دی چې مسلمان وایي چې یزید لعنت الله علیه، هغه نه خدای لعنت وکړي. بیا 122 هجری کې د زید والا قیام ده، 122 هجری کې دا یا د کربلا انقلاب نه. 65 هجری کې د مختار والا ده. 83 84 کې یو بل انقلاب شوی ده. 122 هجری کې زید ابن علی والا انقلاب ده. زید دا د مولا سجاد علیه السلام سوای ده. اهل سنت ځنه کتابو کې شته چې دی مور حاصل کې سن نو وینځه وته. دا هغوی اهل سنت والا دا ډېره ښکلې خبره کوي چې ایمو پاکستان زونګای دی، دا یعنې ایمو هغه دی، دا اولاد نه دی. بهرحال زید ابن علی چې د امام سجاد علیه السلام زوی دی، مختلف روایات دي حوالې سره صدای بني امیه خلاف پاڅېدلو، قیام یې وکړلو. زید و نقیز یعنی هر قسم روایات شته، مزمت والا روایات هم امامانو نه راغلي دي، خو که هغوی روایاتو مو ریسرچ وکړو، هغه اکثر د تقیې بنیاد باندې دي. تقیه ځنه وخت کې کیدای شي سوشل میډیا د اهل سنتو نه ځنه کسانو نه بعد معنا واخلي. تقیه منافقت نه یي، تقیه دغه هیڅ هغه وخت کې شیا او تکات کمزورې وو، زورور نه وو. دی واجنه امامان مجبور و چې ځنه خبرې به تقیه بنیاد باندې کول. حتی امام ابو حنیفه د سنیانو اول امام دی، هغه زید واجنه جیل ته لوټ دی. ویلي چې زید سره چې بیعت یې کړی دی، هغه کې امام ابو حنیفه یې کړی دی او باقاعده پیسو مدد یې ورسره کړی دی. چې هغه دا وویله چې دا بني امیه ظالمان دي. هغه وخت کې هشام نومېدو، ملعون ظالم انتهایی صفاق. چې زید ورځ نه ورځ دي دربار ته ځي، نو هشام د څه کله بعد چې زید راغلی دی، د امام بخیر علیه السلام ورور او د امام صادق علیه السلام تره او د امام سجاد زوی، نو نظما الفاظ امام بخیر علیه السلام شان کې وویله. چې کله وویله نو زید دا جمله استعمال که چې نن ورځې نه بعد خاموشي جرم ده. ما ته پکار دی چې دغه ظالم خلاف زه پاڅېږم چې دا امام وقت خلاف، امام معصوم خلاف دا خبرې کوي. نو بیا زید پاڅېدلو. دا جمله زید مشهوره ده، انه لم یکره قوم قد حر السیف الا ذلوا. کوم قوم، دا ډېره ښکلې جمله ده زید والا، بهار جیل 46 کې دا جمله ده. کوم قوم چې د تورې ګرمایش نه ډریږي، تورې ګرموالي نه
کراهات محسوسوي خواب محسوسوي ذلو دا به یوه ورځ ذلیل کیږي. یعنی مراد یې څه دی؟ په کار دی توره د اوچاته شي، نیزه اوچاته شي، قیام د وشي، مسلح قیام وشي. اوس دغه وخت کې امام وقت امام بخیر علیه السلام بیا امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام د زید وریاره دی، امام بخیر علیه السلام ورور دی. ماس کې تلخ کلمیه شوي دی کې، خو چونکې دلته امام ویلې قیام نه کولو، هغه ته پانده وه چې دا قیام د انقلاب سر ته نه رسیږي. حتی روایاتو کې شته چې یو انقلاب سر ته نه ورسیږي سوا د مهدي انقلاب نه. و ځکه دا روایت ده چې څو پورې مهدي نه دی راغلی، ته حق نه لرې چې تقي نه لاس واخلې، ته حق نه لرې چې ځنه خبرې وکړې. اقتدار قوي چې هغه وجود کې د شیعه ورسي، هغه امام علیه السلام ظهور سره برسي، مولا ظهور سره رسي. بهرحال اوس دی مراد دا نه دی چې امام سره ظاهر کې نه دی ویلوړ، ایدی نه دا مراد مونږ شو چې امام مکمل دی خلاف ده. ویلی فارسی یو شعر دی، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اوس که ته ټول سمندر وبنه شعر وسای، خو خپله دنده خو سماته که کنه. ټیک دی، زه به حشاب حکومت نه وغورځوم، زه به بني امیه نه وغورځوم، خو لیار ته یوه لیاره به خلاص شي، ظالم ته خو مې ظالم نه وویله کنه. ځنه وخت کې داسې شته تا خبرو به څه اثر وي، دا ډېر زورور دی، دا پلنکای دی، ته خو خبره وکړه کنه، ته خو وایې چې دا خبره غلطه دی، دا ظلم دی، دا منحرفه لیاره دی، ته خو ته وایه کنه. ضروري خو نه دی چې ته خبره کمیابې ته. امام خمیني نه شو پوښتنه وکړله فرانس کې خبرنګارو نه پوښتنه وکړه چې ته د شاه خلاف ورپسېدلی، شاه چې ورسته امریکا دی، اسرائیل دی، عرب لیگ دی، یوروپ اوسې ویلوړ دی، دنیا افریقې والا اوسې ویلوړ دی، نور ملکونه اوسې ویلوړ دی، ته به دا څنګه غورځوي؟ تو ته یقین دی چې دا حکومت به وغورځېږي؟ چې ما ته پاته نشته. ویله چې پاته نشته، بیا دوره شور شرابه ده ویلې جوړه کړې ده، دوره خلک مړه شول ایران کې، خپله جلوتان شولې، ملکونو په ملکونو جلوتان شوي، نن فرانس ته راغلی، بیا دا پاته نشته. امام خمیني دوی ته که زه وظیفې مسؤول یم، نتیجې مسؤول زه نه یم. ما نه به ورځې قیمت پوښتنه کړي چې چی ده کړي دي، ما نه خدای دا پوښتنه نه کړي چې نتیجه یې وه که نه یې وه، نتیجه یې خدای لاس کې دی، زه خدای نه مخکې خبر نه شم کولی. که انقلاب کامیابیږي دا یې الله لاس کې دی. ما کار دغه دی چې زه ظالم ته ظالم نه وایم، نه زید دی بنیاد باندې پاڅېدلو. ځکه ډېر روایاتو کې داسې شته چې امام صادق علیه السلام زید خفیه میټینګونو کې څه باور یې و هغو کسانو باندې، امام علیه السلام بقاعده د زید تعریف کړی دی. حتی دغه د پورې که تاسې زید سره ودرېدلو، تاسې حقیقت کې امیر المؤمنین سره ولاړ یوئ. دا جمله ډېره مهمه دی. عیون اخبار الرزاق کې دی هغه کسان چې زید سره شهیدان شولو، دا په مثال د هغه کسان دي چې امیر المؤمنین سره رکاب کې شوي دي شهیدان. یعنی دا قیام درست دی، دا تحریک درست دی. خان خبره دی چې ظالم کړي، حضور نه چې زه د سره ودرېږم، زه امام صادق علیه السلام، زه امام بخیر علیه السلام سره ودرېږم، بس انداسې د ظالم خلاف پاڅېدلو، دا غټه خبره دی. دې نه علاوه آیا زید نظریات څه وایي امام په باره کې، دا ډېره مهمه دی. دا اوس یوه فرقه دی زیدیه ورته یایي، یمن کې استادي، چې یو وخت یمن کې به نهج البلاغې ته به ورونه چول، اماد نمیږي وهابي او شیعه شول، دی هغه جملې دي مخبره ته اورېدلې دي چې یمن کې به نهج البلاغې ته ورونه چول، دوره سخت کسانو ده. فقه کې امام ابو حنیفه مني دوی، ولیاره زید والا دندسه د کومې زه ذکر کوم، زیدیه شیعه ورته یایي. فقه امام ابو حنیفه والا مني، امام صادق والا نه مني. اما اوس اثار یې دوره زیات شولو چې ادو شود سبب خیر. ما هغه سعودي عرب چې بمبارۍ به وکړلې، دنیا کسانو کې مړه کړه، حتی هسپتالو کې بچي مړه کړل. نن ټولو نه زیات فرپروشترین کتاب هغه یمن کې نهج البلاغه، او نن صنعا سرزمین باندې د سید علی خامنه‌ای د حسن نصر الله پټوان یې اوچات کړل. خو اوس دوی نظریه څه دی؟ دوی نظریه دا دی چې امام سجاد په ځای یا امام سجاد سي ورسته امام مسلح هغه زید دی، یعنی د ورسره امامونه مني دوی. دا وجه څه دی؟ هغې زمانې چې کله زید پاڅېدلو، دوی به زید امام صادق مقابلې کې ودرولو،
چې نه دا امام دی امام صادق نه دی ویلي چې امام صادق دی پسیږي نه امام باقر علیه السلام پسیږي نه ځکه چې کوم سړی مسلح دی مغای مو امام دی نه نه دوی اندا نظریه دی و ساګه وخت هغه کمربند تړي هغه کې وا توره دوی وي خنجر وي څه پکور دی امام ومنون کې هر وخت مسلح وي د امام سجاد علیه السلام ځکه نه وایي چې مولا پسېدو نه خو دلته یو ځواب زه دا دیر کوم څه تاسې مولا حسین سره کوم مدد کړی دی تاسې امام حسن مجتبی سره کوم مدد کړی تاسې امیر المؤمنین سره کوم کړی دی چې نور امامان پوڅي دا یوه نکته دویمه نکته دغه دی چې امام باندې ته حکم نشي کوی چې مولا پوڅېږه یا کینه امام به موتې چې دی پڅېدلی ځای دی دی نشي ځای دی دلته خبره وکړه دلته یې مه کوه ځکه ځنه وخت مو ځوانانو کې ایواني به خبره وي او حسین پوڅېدلو زه به څنګه نه پڅېږم خو امام صادق خو امام دی کنه امام کاظم علیه السلام امام دی امام رضا امام دی کشه ستا ته دغه وخت کې د کوم امام روش ټیکنیک اپناو کول ضروری دی ځکه سید علی خامنه‌ای یو کتاب دی چې چوکې پړوای ځوانانو ته خصوصا 250 ساله انسان چې هغه کې د 11 امامانو د ټوله زندګي راغلي دی چې دا انسان پړو کې مغې سره انسان مخته عمل وکړي صلوات واسه محمد علی محمد نه زید نه کله پښتنه وشوله چې زید ته امام صادق په باره کې څه وایي چونکې وریاری و زید امام سجاد زوی دی امام باقر ورور دی د امام صادق څه دی بیا وریاری شولو اعمال صدوق کې دی نو زید ورته کا چې پروردگار متعال هر زمانه کې یو حجت مخلوق باندې شکړه دی ګرځول دی یعنی هر زمانه کې په کار دی خدای یو حجت وی الهی حجت وی وی مو زمانه کې مو باندې حجت هغه جعفر ابن محمد امام وریاره ده یعنی خپل تسلیم کړلو خو اوس پیروکار دا شي غلطي کوي ندی کې زید څه غلطي ده زید دا خبره وغړوله چې امام حجت امام د زمانه مولا هغه امام صادق علیه السلام ده خو اوس پیروکار په غلطي روان دي څنګه یې نه امام صادق امام نه ده ته امام می ندی کې به زید کومه چې غلطی شوه زید هرگز دعوا د امامت نه دی کړی حتی د سیاوی دی امام علیه السلام څوک چې زید سره نه ودرېږي هغه خدای رحمت نه وریاد دي هغوی نه د خدای لعنت وي د سیا امام علیه السلام سره څه ویلي دي دفاع یې ونه کړي دی شدت یې ونه کړي دی اوس خپله مخته نه راتللو هغه وجه دا وه چې امام موقعیت دا نه و چونکه هغه د بعد واسه د قیام ساته نه رسیږي بیا یوه جمله تاریخو کې دې شان سره راغلي دي چې ورځ نه یوه ورځ پیغمبر کریم مولا حسین علیه السلام ته ویله یا حسین یخرج من صلبک رجل یقال له زید زویا حسین ایتو نسل نه یو بشر روان دی زید نمیگی یتخطی هو و اصحاب یوم القیامه رقاب الناس ورځ قیامت دای دی ملګری چې کوم شهیدان شوي دي دا به خلقو گردنو باندې روان وي عزا محجلین یدخلون الجنه بغیر حساب دوی را به نور شبک کوي او جنت به بلا حساب نه ورسي دوی سبا حساب کتاب نه کوي دا د هشام دارو چې دا بیا راغله کوفې ته خلکو سره ملګري شوله ایدی د شکست وجه دغه وه چې اول هغه شهیدي ټنډې باندې ولګېدل بس دې سره قیام شکست وخوړل بیا چې کله امام صادق علیه السلام په ژړا شو ورځ نه به ورځ ته د کوم اولاد څنګه په ژړا شولې ویله زید راته یاد شول د زید مظلومیت چې ټنډې باندې غشې ولګېدلو نو خپل وړوکی زوی یو زوی ورته راغو ځان یې په واچولو چې پلاره مبارک د شهادت علی د انتظار کې دی حسن و حسین ورمنه د انتظار کې دی مولا حسن مجتبی انتظار کې دی ویله هغه منظر مې یاد شول چې کله هغه شهیدي ټنډې نه ووتلو اندي سره یې روح پرواز وکړو نو بیا یو کنس او دی غزي کې دفان کو بیا هغه ظالمان ته پاته ولګي به دي جنازه یې راوبسله څلور کاله د دور باندې د کوړې واته جنازه څلور کاله بعد دي جنازې ته بیا اور ورچول دا زید دغه وخت امام صادق علیه السلام دا جمله ویله چې یو بل شدید خبره انتظار کې ومته نو هغه تخکاس ویله چې زه حیران شم چې د دویم خبر شه د مولا خو زید خو شهید شولو د دویم خبر شه دی چې کله چې زه لاړم چې جنازه یې اخلاص کړله روی بسله دا دې ته اوس به مو خلیفۃ المسلمین نه وایو هشام ته دې ته به مو مسلمان نه وایو نبشي قبر یې وکړو جنازه یې راوبسله دور نه کوړې کړله نو بیا څلور کاله بعد دې ته اور وشولو نه زه پوه شوم چې د امام صادق علیه السلام مراد دا و چې دویم شدید خبر دغه
نو هغه د زید د تاریخ چې مو تاسو بیان کو سنن ورېس وا چې دا د مولا حسین علیه السلام دغه عظیم د کربلا تحریک د انقلاب دغه شهادت د نتیجې دي چې یو دین متولد کیږي هر زمانه کې یو کاس پچی کی د حسین هغه ګرمه انقلاب نه خپلوینه ګرمه شاده ظالم خلاف آواز اوچت کیا ځکه امام خمینی په سرکار هم یی چې ما انقلاب د کربلا انقلاب یو وړوکی فرزند ده کله مو دور عظیم انقلاب وکړه د حسین واچنو نو یو شی دغه ځکه بل عرض وکم چې مو تاسو په کور وی چې دغه انقلاب نه حسین علیه السلام خپل اثر مو یاد نه خلاغنه یو اثر دغه ده بس اخیری جمله من دغه دی چې کوشش دا په کور وی چې خپل ژوندۍ سره دوره مینه ونه کی دوره د زندگی نه ګرونه نشي چې دغه زندگی ته ذلت مجبور کی دا زندگی ته حق ویللو نه ورسته کی مارک یک یو ورده او زندگی انده یو ورده بس ختم بیا نه رسی کله انحراف کله د ګناه کله د ظلم کله د غصب ولیدلو چې چوره د واسه رسیږي خپل واس مطابق وایه یو مشکلی مو دغه دی چې مو غاصب ته ظالم ته منحرف ته ګناهګار ته مشرک ته خائن ته نه یې چې ته په غلطه رواني دا مونږ یې دا خاموشه و چې مولا حسین به مونږ خپکیږي بعض آخری روایت ده یو ور انفرادی تقوا ده ایتو ځان ته یو پرهیزګاری ده ته ګناه نه کوي ته تهجد المسکی ده ته یو خپل انفرادی تقوا ده یو ور یو قوم به څنګه پرهیزګار کیږي ټوله علاقه به څنګه پرهیزګار کیږي یغه نه کدا ده چې شهید مرتضی مطهری بزرگوار امام نه روایت کوي چې یو قوم اعلی پرهیزګار ده چې یو قوم کمزور پوسیږي زورور ته وایي چې ته په غلطه یو کمزور پوسیږي هغه غاصب ته وایي چې ته غاصب یې ظالم ته وایي چې ته ظالم یې منحرف ته وایي چې ته کغار سے زورور ویلی نه ده دوار سے کمزور ویلی نه ده خدا دا سوچ وکي چې مو سره خدای ویلوړ ده کشیر دا سوچ حسین کړی چې کمزور یم یزید ساس دي بیا خو یې نه کېدل اما دغه شهادت اثر دغه دی چې یزید یا ورکو یزیدیات یا ورکړلو ظلم خلاف آواز اوچوتولی یو تکاتی مو کې واچولو پروردگار نه دعا کو جمعه عظیم او ریس مبارک او ریس زید ابن علی لیاری زنده کول خدای مټولو ته توفیق نصیب وګرځول کی خدای مو ختمه شهادت مو دی وګرځول کی پروردگار کړي ګناهونه مو ته معاف وګرځول کی بیماران صحت